अस्सलाम वालेकुम 16 دسمبر 2014 کې هغه بدقسمته ورځ وه چې په کمپ کې د آرمي پبلک سکول پیښور باندې دهشتګردانو حمله وکړه او څه 200 پورې ماشومان او استادان پکې شهیدان شوي. دا دومره افسوسناکه واقعه وه چې تا به وې چې بس په هر کور کې مړی شوی دی. د 1971 د سانحې نه پس دا په پاکستانیانو باندې ډیره غټه سانحه راغلې وه. د هر کور نه ماشومان پکې او د هغوی هغه په کم بې دردۍ سره چې شهیدان کړي وو هغه فوټیج چې به دې وکته نو ډیر زیات افسوس و. دا په دې ورسک روډ باندې د آرمي پبلک سکول او د هغې وخت کې پکې لوکل انتظامیه د ټولو نااهلي وه چې دا دهشتګرد راغلي وو 2 ورځې په یو امام پیش امام سره وخت تیر کړی او بیا په شاته دیوال باندې راوړېدلي او ډیر قتل عام یې کړی. زه د هغې په سبا باندې په حیات آباد کې ما وړوکې زوی را سره و مونږه شمې بلې کړې وې د هغوی په یاد کې او ډېر زیات مې زړه خفه و ژړا راله راتله ځکه چې هر سړي په کور کې ماشومان وي نو مونږه شمې بلې کړې وې او ما هغه زوی مې ورته ناست و په دې ګول چوک کې په فیز 6 کې یو سړی راغی ګاډی ودرو نو ما ته یې وی را تر غاړه وتو او په ژړا شو. ما ته یې وی ستا پکې څوک ماشوم شته نو ما وی نه جي خو مې دا ټول ماشومان زموږ او ډېر په بړک بړک یې وژړل. تا به وی چې دا ونې م جاړي دا بوټي م جاړي نو مې سړی دومره افسرده و چې پیښور خو بالکل تا به وی چې ساه دې وتې ده د هر سړي نه. هر سړي ته پکې خپل بچی ښکارېدو ځکه چې ډېر په بې دردۍ سره شهیدان کړي. الله دې داسې 16 دسمبر بیا رانولي کم چې په 71 کې زموږ سره سانحه شوې وه چې پاکستان 2 ټوټې شوي او کم چې بیا په APS سکول باندې حمله شوې وه او ماشومان پکې شهیدان شوي او د غټو نه د ماشومانو کفن دفن او تابوت چوتول دا ډېر ګران کار دی. زه خو اکثر ویم چې خدای دې چاته د بچو غم نه ښي. دا دومره لوی غم دی چې د مرګه پورې ستا د زړه نه د هغې بچو هغه غم نه ځي. نو الله دې په موږ باندې 10 دسمبر بیا نه راولي چې پاکستان د سانحې نه تیر شي ځکه چې دا ډېر ښکلی ګلي ګلزار ملک دی. نااهله حکمرانان او فیصله سازو د وجې غلط پالیسیانو د وجې پاکستانی عوام ډېر په مشکل کې دي خو ملک ډېر ښکلی دی عوام یې ډېر ښکلي دي بېوسه دي ځکه چې حکمرانان مو نااهله دي. امید لرم تاسو به نن په دې ورځ باندې د 16 دسمبر 2014 د آرمي پبلک سکول د شهیدانو ماشومانو او استادانو دپاره خصوصي دعا کوئ چې خدایا هغه ټول جنت ته خو رسېدلي دي خو زموږ بچي په امن کې وساتي. آمین. سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.